अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स जमंगा नए टॉपिक दे मंगा पे एक्सरसाइज 2.7 क्लास सेकंड ईयर एक्सरसाइज 2.7 के यो सु क्वेश्चन मार आगे ने सेलेक्ट करी दी چې په دې کې د هایپربولیک فنکشن فارموله یوز کیږي ایکسپوننشل پکې یوز کیږي او هایپربولیک انورس پکې یوز کیږي او بل کوېسچن مې دې سلیکټ کړی دی چې کله د ویریبل په پاور کې ویریبل راشي نو دا کوېسچن یې موږ څنګه کوو نو په نننی لیکچر کې به تاسو دا کوېسچن به تاسو سوال کوم تاسو به دې دغه زده کوئ چې دا په څه طریقه کیږي اولنی کوېسچن طرف ته راځو y is equal to e to the power sin hyperbolic square x differentiating with respect to x d by dx of y is equal to d by dx of e to the power sin hyperbolic square x. The y derivative there dy by dx. د ای د ډیرایویټو فارموله مونږ ویل په خپل پریویس لیکچرز کې چې د ای ډیرایویټو همیشه راځي خپل ځان د ای ډیرایویټو شو ای پاور به په خپل ځای راشي ساين هایپربولیک سکویر ایکس اگین ډیرایویټو باخلو د ای د پاور डी by dx of sin hyperbolic square x e to the power sin hyperbolic square x با په خپل ځای راشي او د ساين هایپربولیک ته کوم وګورو په د سکوير راغلی پاور پی راغلی نو په دبا اول پاور رول اپلای کو 2 پاور به مخې ته راشي ساين هایپربولیک x په خپل ځای د 2 پاور نه به 1 ماینس شي اگین ډیرایویټو بولو د شا په پاور کې چې دنه کوم فنکشن دی د دی یعنی ساين هایپربولیک x اگین ډیرایویټو به دی والو ساين هایپربولیک x this is equal to e to the power sin hyperbolic square x into 2 sin hyperbolic x power با 1 پاتې شي 2 minus 1 1 شو او د sin hyperbolic x ډیرایویټو د cos hyperbolic x دا زموږ سره د کوېسچن انسر شو خو که تاسو د دې کې یو فارموله یوز کیږي دا یوز کوي هم صحیح ده کنه یوز کوي په دې ځای پرې ده هم ټیک ده 2 sin hyperbolic x into cos hyperbolic x دا برابر دی د sin hyperbolic 2x که دا فارموله یوز کوي او کنه یوز کوي نو آپشنل ده ضرورت ته نشتی sin hyperbolic 2x په دې کې موږ دا فارموله یوز کړه چې 2 sin hyperbolic x into cos hyperbolic x دا برابر دی د sin hyperbolic 2x که تاسو دا فارموله په دې کې یوز کوئ کنه یوز کوئ ضرورت نشته دا انسر هم ټیک دی اوس برا شو دویم کوېسچن طرف ته دویم کوېسچن دی y is equal to tangent hyperbolic inverse of sin x اوس د دې ډیرایویټو به څنګه معلومو differentiating with respect to x d by dx of y is equal to d by dx of tangent hyperbolic inverse of sin x the y derivative there dy by dx اوس زمونږ سره د ټینجن هایپربولیک انورس د ډیرایویټو فارموله موږ په خپل پریویس لیکچر کې ویل وه چې هغه څه وه ایز موږ ته فارموله معلومه ده چې डी باي डी एक्स ऑफ टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स دی برابر دی د 1 over 1 minus x square دا فارموله اوس په دې کې یوز کو خو په دې کې او په دې کې فرق دی چې د x په ځای باندې په دې کوېسچن کې sin x راغلی نو په دې رائټ سایډ ته هم د x په ځای sin x راشي خو اگین ډیرایویټو د x په ځای چې راغلی دا غبا اخلو this is equal to the tangent hyperbolic inverse د ډیرایویټو فارموله به یوز کو 1 over 1 minus x square خو د x په ځای په دې کوېسچن کې سره sin x دی نو sin x square اگین ډیرایویټو بل دغه sin x وسخلو this is equal to 1 over 1 minus sin square x د سیم موږ لیکلی شو د sin x ډیرایویټو سره cos x چې د دې 1 سره ملټیپلای شي cos x شو ډیوایډ بای 1 ماینس sin سکویر x اوس زموږ سره یو بله فارموله ده از cos سکویر x plus sin سکویر x is equal to 1 نو cos سکویر x به څه برابر شي د sin سکویر x پلس دی چې رائټ سایډ ته لاړ څه بشي ماینس بشي دا فارموله که موږ په دې کې یوز کړو نو څنګه بشي
د 1 minus sin square x په ځای به څه پټ کو cos square x cos x divide by د 1 minus sin square x په ځای به راشي cos square x cos x به د دې سکویر سره کټ شي نو څه پاتې شو بره 1 پاتې شو او په ډینامینیټر کې پاتې شو cos x او دا خو موږ ته پته را چې 1 divide by cos د څه برابري د secant x اوس موږ راشو دریم کوېسچن طرف ته دریم کوېسچن زمونږ و y is equal to x to the power x د اوسه پورې موږ داسې ټایپ کوېسچن ووایو چې کله به بیس زموږ سره کانسټنټ او پاور به ویریبل و هغه ټایپ کوېسچن یې موږ ویلي دي هغې ته موږ ایکسپونیشل فنکشن به وي چې کله به بیس ویریبل او پاور به کانسټنټ و دغه ټایپ کوېسچن یې موږ ویلي دي په خپل پریویس لیکچرز کې چې دې باندې به موږ پاور رول بیا اپلای کوو خو چې اوس بیس هم ویریبل وي پاور هم ویریبل وي د دې ایکس په ځای تاسو ته د ایکس یو بل فنکشن هم راتلی شي هر فنکشن راتلی شي دلته نو د دې ډیرایویټ به اوس څنګه معلومو د دې لپاره به داسې چلو کو دواړه سایډونو ته به لاګ اپلای کو که نیچرل لاګ اپلای کوئ او که کامن لاګ اپلای کوئ دواړه سایډونو ته به لاګ اپلای کو په رائټ سایډ باندې به تھرډ لا اف لاګریتم اپلای کو تھرډ لا اف لاګریتم دا را چې د لاګ سره یو نمبر راشي او په د پاور راشي دا پاور به شرط راځي مخې ته به راځي کویفیشنټ سره ملټیپلای کیږي نو د ایکس به راشي د ln x سره خواته ضرب له به راشي تھرډ لا اف لاګریتم په مدد سره د ایکس منګه مخې ته شفټ کو اوس به ډیرایویټ والو differentiating with respect to x d by dx of ln y is equal to d by dx of x ln x the ln y derivative de 1 over y da manga wili di makhki again derivative both the dy yakhlu d by dx of y this is equal to right side ته کوم ورو نو x او ln x دوه فنکشنز په پراډکټ کې راغلي به دی په پراډکټ رول اپلای کو first function into derivative of second plus second function into derivative of first the first function دی دا second دی نو first function derivative of second plus second function into derivative of first 1 over y په خپل ځای راغی د y derivative به څه شي dy by dx this is equal to x into the ln x derivative سره 1 over x دی plus ln x په خپل ځای راشي او د x derivative سره 1 دا رائټ سایډ ته اوس دا x او x دی بل سره کټ شي دلته کې dy by dx په خپل ځای راشي دا y لیفټ سایډ ته په ډیویژن کې دی چې رائټ سایډ ته لاړ شي پس کې به ولګي په ملټیپلیکیشن کې رائټ سایډ ته پاتې شو یو 1 پاتې دی پلس ln x او 1 چې ملټیپلای شي دینه سره راځي ln x د y په ځای به د y ویلیو پټ کو د y ویلیو سره د y ویلیو د x to the power x دغه ویلیو بدلته پټ شي x to the power x into 1 plus ln x دا زموږ سره د دې فنکشن ډیرایویټو شو د دین علاوه نورې کوېسچنې چې دی هغه هم په دې طریقو باندې کیږي د ایکسرسایز 2.7 تاسو په هغې باندې په خپله باندې ټرای وکئ او که چاته په کوم ټاپک کې څه مسله وي څه پرابلم وي که هغه هر کلاس وي نو هغه ټاپک موږ ته په کمنټ کې ماته وایي نو زه به درته په هغې باندې انشاءالله لیکچر بیا در کومه تھینک یو فار واچینګ